تعالی ډېر لوی فضل او احسان دی په مونږ او تاسو چې الله په یو بهترین مجلس کې راجمع کړو چې هغه مجلس د الله د عظیم الشان کتاب د افتتاح مجلس دی د قرآن کریم افتتاح او د قرآن کریم اختتام دا دواړه د خیر او د برکت دي د قرآن کریم په افتتاح کې که څوک شریک شي یا د دې په اختتام کې څوک شریک شي الله دواړه قسمه مخلوق ته بخښنه کوي دا د الله عظیم الشان کتاب دی دا الله د ذات نه راوتلی کتاب دی او دا الله صفت دی او دا قرآن کریم الله دنیا ته د انسانانو د اصلاح دپاره رالیږلی دی دې قرآن کریم کې الله د انسانانو د نارینه او زنانو د کامیابی او د ناکامۍ اسباب ښودلي دي دا انسان نارینه او زنانه کامیابیږي په څه باندې او دا ناکام کیږي په څه باندې ځکه خو قتاده رحمت الله تعالی علیه فرمایي ان هذا القرآن یدلکم علی دائکم و دوائکم دا قرآن کریم د انسانانو ته د دوی بیمارۍ هم ښیي او د هغه بیمارو علاج هم ښیي دا الله را لیږلی دی د انسانیت د اصلاح دپاره دا انسان ته د انسان بیماري هم ښیي او د بیمارۍ علاج هم ورته ښیي د دې قرآن کریم مثال د یو ماهر ډاکټر او د ماهر طبیب دی پنجپیر شیخ صاحب نور الله مرقده فرمای وی د قرآن کریم مثال دا د یو هوښیار ډاکټر دی کله چې ته یو هوښیار ډاکټر او یو هوښیار طبیب له لاړ شي نو هغه درې کاره کوي اول ستا بیماری ګوري دویم نمبر د دې بیماری سبب ګوري چې دا بیماری ولې راغلی ده او دریم نمبر بیا د دې بیماری علاج کوي اول دله بیماری معلوموي تا کې څه بیماری ده ځکه خو درته ټسټونه لیکي په ټسټونو دې زرې زرې کېږه نه دا د دې دپاره ستا بیماری معلوموي چې بیماری معلومه شي نو بیا یې سبب معلوموي دا بیماری په دې سړي ولې راځي او د هغې نه وروسته بیا د دې بیمارۍ علاج وښیي دقه شان دا قرآن کریم دی دا انسانانو ته د انسانانو بیمارۍ نه ښیي د هغه بیمارینو اسباب هم ښیي او بیا د هغې علاج هم ښیي لکه قتاده رحمت الله علیه فرمایي ان هذا القرآن یدلکم علی دائکم و دوائکم ای خلقو دا د الله د عظیم کتاب تاسو ته ستاسو بیماری هم ښیي او د هغې علاج هم ښیي اما داؤکم فالذنوب و اما دواؤکم فالاستغفار ای خلقو نارینه او زنانو ستاسو د ټولو نه لویه بیماري ګناهونه دي د الله خلاف و نافرماني او د هغې علاج د الله نه بخښنه غوښتل دي بیماری د انسانانو وښوده د انسانانو ته ډېره خطرناکه بیماری لګېدلې ده هغه بیماری ده د الله خلاف کول او د الله نافرماني کول سورة العادیات کې الله دې صورت کې د دریو کارونو ذکر دی یو د انسان بیماری ذکر کوي ان الانسان لربه لکنود دا انسان د خپل رب ډېر ناشکره دی بیماری وښوده د انسان بیماری ورته د ناشکرۍ لګېدلې ده سبب یې وله ذکر کړی دی وانه لحب الخیر لشدید بیماری ورته د دنیا د محبت د وجې لګېدلې ده بیمار شوی دی زړی بیمار دی زړه
د الله خلاف او نافرمانی ولې کوي، ګناهونه ولې کوي، ناشکري ولې کوي، دا نارینه او زنانه ناشکري ولې کوي، څومره سوا ده نن ناشکري. ته د الله دا یو نعمت خپلې مخې ته که، موږ د الله د کم نعمت شکر ادا کو، صرف دا نعمت د الله مخې ته که، دا نعمت دا قرآن کریم دا د الله نعمت دی. او بیا د قرآن کریم ویل، د قرآن کریم درس په یو کلي او په علاقه کې دا د الله لوی نعمت دی، خو د دې نعمت شکریه چا ادا کړه؟ موږ ناشکره یو، ډېر ناشکره یو. نو الله د انسانانو بیماري وښوده، د ناشکرۍ بیماري ورته لګېدلې ده. سبب یې له وښوده، د دنیا سه مینه ډېره ده، د دنیا د مینې د وجې نه دا ټولې بیمارۍ لګېږي. حب الدنیا رأس کل خطیئه، د دنیا محبت د هرې ګناه جرړه ده، د دنیا محبت د هرې ګناه جرړه ده. دی انسان کې چې څه کوږوالی راتلو، څه خرابي پکې راتله، دا به د دنیا د مینې د وجې نه راځي. دا انسان چې نن د الله د عظیم کتاب ته نه دی وزګار، ولې د دنیا د مینې د وجې نه. ګنې دا د الله کتاب او دې ته نه وزګار یو، هر شي ته وزګار یو. الله که ناوزګار یو نو د الله کتاب ته ناوزګار یو، هر شي ته وزګار یو. زما سه په دې ژوند کې د هر شي دپاره وخت ته، ولې د فیسبوک دپاره زما سه روغه شپه نه ده، 11 ګنټې، ولې د قیسو دپاره زما سه ګنټې نه دي، د تجارت او د کاروبار دپاره زما سه 24 ګنټې نه دي. یو کس دانت کلی په بازار کې چربانګ روزي او ماخوستن زی، ما ورته وویل د الله د باندې ډېر لوی رحم دی چې ماخوستن دا خلک په بازار کې نشته، که ماخوستن دا خلک په بازار کې وی، تا او د ماخوستن هم بازار نه دکان نه بندو. ویلا هم دقه شان ده، که ویل دا شی شروع شو چې ماخوستن دکانونه کولاو، زه به هم دقه چربانګ راځم او د چربانګه پورې به کولاوي. 24 ګنټې دنیا له ورکړي. دنیا کې د هر کتاب دپاره استاد شته، د قرآن دپاره چا استادونه دي؟ زمونږ استاد مورنۍ ژبه پښتو ده، په دې سکول کې د پښتو هم خپل استاد دی. د پښتو استاد ته څه ضرورت دی؟ دا خو زما خپله مورنۍ ژبه ده، زما د پښتو دپاره یې ماله استاد نیولی دی، خو د دې قرآن استاد نشته. یو ملګري مې ټیویشن د 1 میاشتې نیولی و، ویل د 3 کتابونو ټیویشن دی په 30,000 روپۍ باندې، یو کتاب رانه پی کتاب رانه د میاشتې 10,000 اخلي، د 3 کتابونو دپاره 1,000 روپۍ میاشت ورکوله. او څه شی اوس مې دې تپوس وکړو، هېڅ شی هم پې جوړ نه شو، دا خو صرف میاشت 1,000 روپۍ ورکولې، په ده لکونه لګېدلي وو. چا بله مې دې تپوس وکړو، میډیکل یې کو، مال څه چل وشو؟ ویل هر څه سینې وړه ناکام شو، ونه وتم. د دې قرآن دپاره استاذ نشته. الله هر څه ته وزګار یو، قرآن ته ناوزګار یو. والله د چا څه هېڅ ټیم نشته. منګه درس کوو هلته هفتوار، په هفته کې یو ځل د ماښام مانځه نه پس، او په هغه جومات کې تقریبا 500 کسان به په جمع کي، د ماښام په جمع کې به 500 کسانی. اعلان مو شي هلکه 20 منټه درس دی د ماښام د مانځه نه پس، او چې کله سلام وګرځي او موږ درس ته کینو نو یا 3 کسه کیني یا څلور، په 500 کې یا 3 کیني یا څلور، او څومره 20 منټه. او دا د سهار نه د ماښامه پورې په بازار کې لګیا، دا نه ستړی کېده، او اوس 20 منټه ستړی کېږي. دا ولې؟ دا ناشکري ده. الله د ناشکرۍ مرض راته لګېدلی دی. ولې لګېدلی؟ د دنیا د محبت په وجه. خو قرآن کریم کې الله علاج ښودلی دی، انسانه که دا بیماری ختمې، د دې ښایسته علاج الله ښودلی. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور،
قیامت را مخې ته که، قیامت را مخې ته که، مرګ را مخې ته که چې دا بیماري دې ختمه شي. بیماری د ولې لګي؟ د دنیا د محبت په وجه، خو مرګ را مخې ته که چې د دنیا محبت دې د زړه نه وځي که. دا ووایه چې دا ټوله دنیا زما شو، خو چې نن مړ شوم نو څه کوي؟ هر څه پاتې نه شو. چې ځي د صدا د الله کتاب به دسه ځي. یا زما ورونو دا په کار راځي، والله دا په کار راځي، دومره په کار راځي چا چې قرآن دنیا کې د الله د دې کتاب سره مینه کړې ده، د الله د کتاب سره مینه کړې ده، دا په ژوند کې د انسان ملګری، په ځنکدن کې ملګری، په قبر کې ملګری، او د قیامت په هغه سخته ورځ باندې ملګری. وایي چا چې د الله د کتاب سره مینه کړي دې له وخت ورکړی، وخت ورکړی. دا انسان چې کله مړ شي او قبر ته لاړ شي او په قبر کې دفن شي او د سوال جواب فرشتې راشي، دا قرآن کریم به په دې مړي باندې د پاسه راوغوړېږي. ملائک به ورته ووایي تاسو ته ترې لږ لرې شه، موږ ترې سوال جواب کوو. قرآن به وایي د دنې مه کوه، زمان یې وکړه، دا زه تا ته ځان له نه پرېږدم چې ته سوال جواب کې زمان یې وکړه. دا قرآن کریم دی په قبر کې ځان له نه پرېږدي، او والله دا پیسې د نه په دې دنیا کې پاتې دي، دا سره قبره پورې هم نیسي. ډېر عجیبه مثال ویلی و نبی علیه الصلاة والسلام. نبی علیه السلام صحابو ته یو مثال وایي، ویل یو سړی و 3 ورونه و، غوږو ته کېدی. دا سړی وفات کېده. د وفات په ټیم کې دا مشر ورور راوغوښت. دې مشر ورور ته وویل لالا ته زما مشر ورور یې، او مشر ورور په کشر باندې ډېر زیات خفه کېږي. تا ته پته ده زه اوس مرم، او دا د قبر اوله شپه ډېره سخته ده، خو لالا خیال کوه قبر کې مې ځان له پرې نه دي، دا اوله شپه راڅه خامخا وکړه. وایي دې مشر ورور یې ورته وویل چې وروره خفه کېږه مه، زما او ستا ورورولي تر د ژونده پورې ده، چې ته مړ شوې ستا ایسته او زما ایسته، زما او ستا وروري په مرګ ختمه، اخوا دې په کار نه راځم. وایي دا ډېر زیات خفه شي، د منظومې ورور راوغواړي، هغه ته وایي وروره زما او ستا ورورولي وه، د یوې ابۍ نه پیدا یو، خیال کوه ما ستاسه ډېرې سختې تېرې کړي، اوس مرمه اوله شپه مې په قبر کې ده، او دا اوله شپه ډېره سخته ده، ځان له مې پرې نه دي، دا یوه شپه راڅه خامخا وکړه. وایي دا ورور ورته ووایي چې وروره زما او ستا ملګرتیا تر د قبره پورې ده، چې مړ شوې کفن دفن به دې کړم، د قبره پورې به درسه لاړ شمه، بیا چې قبر ته لاړې ستا ایسته او زما ایسته، زه به نه واپس کېږم، بیا دې خدای عمل. وایي دا د دې منظومي ورور نه ډېر زیات خفه شي چې دا خو مې په کار رانه دی، کشری یو ورور یې دی هغه راوغواړي. وایي دې کشري ورور ته وایي چې وروره ته زما ورور یې، کشر ورور مې، ډېرې سختې مې له تېرې کړي دي، ډېرې سختې مې له تېرې کړي دي، اوس زه قبر ته ځم، او د قبر اوله شپه ډېره سخته ده، خیال کوه ځان له مې پرې نه دي، دا اوله شپه راڅه وکړه. وایي دا کشر ورور یې ورته ایسته سینه وټپوي، وروره خفه کېږه مه، نه دې په ژوند کې ځان له پرېږدم، نه دې په مرګ کې ځان له پرېږدم، نه دې په قبر کې ځان له پرېږدم، نه به دې په قیامت کې ځان له پرېږدم. وایي دا د دې کشر ورور نه ډېر زیات خوشحاله شي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي تاسو ته پته ده دا مشری ورور یې څوک و، دا منظومی څوک و، دا کشری څوک دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل مشری ورور د دې انسان دنیا وه. مشري ورور ورته څه ویلي چې زما او ستا ملګرتیا د چا پورې ده؟ د مرګه پورې ده، چې ته مړ شوې بس زما او ستا ختمه. دقه دنیا ده او مال او جیداد دی، دا مال او جیداد ستاسو ملګرتیا ستا د مرګه پورې کوي، چې مړ شوې او دا سترګې دې پټې شوې، هر څه پاتې، بیا به پې خلک لوبې وکړي، لوبې